نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کم تختی چې مونږه مخکې ویلي دي یا کم سبقونه چې مونږه مخکې ویلي دي په هغې باندې لږ نظر اچول یعنی هغه بیرته اورول دا هم زمونږ د سبق یوه حصه ده چې یاره مونږ کم نوي ماشومان یا نوي خلق یا زنانه یا نارینه چې کوم شاته سبق هغوی ویلی دی چې هغه دوی ته زده دی او که نه دی نو په هغې باندې لږ نظر اچول دا زموږ د سبق حصه ده نو نن مونږه په هغې کې چند غټ غټ سبقونه هغه چې کوم دی نو ریپیټ کوو یعنی دوباره هغه مونږه په هغې نظر اچو نو اولنی سبق حروف مفردات مونږ ویلو چې مفرد د مفرد جمع چې کوم دی هغه مفردات ده او مفردات چې کوم دی نو هغه یو ټکي ته چې کوم دی هغه ویلی کېږي لکه الف دی نو دا په څلورو کرښو کې بند دی او یو ټکی دی یو حرف دی نو دې ته مفرد وایي داسې با ده نو دا بیل یو ټکی دی یعنی حرف دی او په بیل یو ځای کې بند دی بل څوک ورسره ملګری نشته نو دې ته ځکه مفرد ویلی کېږي دا مفردات بیا دیسو نو چې مونږ تاسو ته دا معلوماتي دا مفردات په پورا قرآن پاک کې دا 29 دي یعنی پورا قرآن پاک زمونږ د 29 حروفونه ساز دی یا لیکلی شوی دی نو چې که مونږ تاسو نه څوک سوال وکړي چې قرآن مجید د څو حروفونه لیکلی شوی دی چې مونږ تاسو ته په لنډو الفاظو کې دا جواب یادي چې زمونږ قرآن پاک دا د 29 حرفونو نه چې کوم دی دا جوړ کړی شوی دی چې په هغې کې اولنی دی الف به مونږ داسې وایو چې دا بر غټ غاښونه چې کوم دي دا به په لاندینۍ شونډه باندې معمولي ټکراو کو چې او د دې نه به معمولي داسې هوا خارجو نو دی و دقه ځای نه به دا الف دا چې کوم دی نو ادا کېږي او دا د دې مخرج دی دغه رنګې با به مونږه د دواړو شونډو د خشک د ترۍ نه ادا کوو ترۍ هغې ځای ته وایي چې هغې کې دواړو کې لونوالی وي نو د لاندې شونډې لونوالی او د برې شونډې لونوالی دې ته تري وایي نو دا با چې کوم دا دغه نه ادا کېږي دا رنګې تا هم مونږ چې کوم دی نو مخکې ویلي ده او په دې کې د برو غاښونو او د ژبې د څوکې چې کوم دی هغه سر دا شامل دی داسې مونږ تاسو مخارج مخکې ویلي دي چې د دې د خپلو مخرجونو سره مونږ دا حروف دا ادا کو سا او د زال مخرج مونږ داسې ویلو چې په دې کې به شپیلي اواز نه پیدا کو او بیا مونږ دا هم ویلو چې د سا او د زال چې کوم دی د دې رنګ دا نارنجي دی نو دا چې کوم دی نارنجي دی او د دې وجې نه دا زموږ د پیژنګلو دپاره یوه نښه هغوی لیکلې ده جیم په ح او په خوا کې مونږ دا فرق ویلو چې په ح کې چې کوم بغیر ټکي او نقطې والا ده نو دې کې به مونږ او تاسو خپله خوله کولاو ساتو ح او خوا چې کوم ده په دې باندې له پاسه چې کومه نقطه ده نو دغه نقطې والا خا ته به مونږ په سختۍ سره وایو په دې کې به مونږ شونډې لږې راغونډو د دې وجې نه به دا په سختۍ سره ادا کېږي خا او دا به د حلق نه ادا کېږي دال د تا او د دال مخرج تقریبا یو شان دی ذال را شنه الفاظ شین رنګ والا چې کوم ټکي دي څونه چې وروسته راځي نو دا به مونږ په ډک اواز باندې وایو را زا او په سین کې به مونږه د شپیلي اواز پیدا کوو او د دې رنګ داسې باطنګڼي غوندې دی چې مونږ تاسو ته دا یادي سین شین صاد
ضاد. ضاد باره کې د ضاد مخرج مونږه مخکې نه ویلې. ضاد مخرج په دې ټولو حروفو 29 حروفو کې د ضاد مخرج دا چې کوم دی ګران دی. ضاد چې کوم دی د ژبې د غاړې نه، د ژبې د ګسې غاړې نه او د بره چې کوم غاښونه دي ګس طرف والا د دې نه چې کوم دی دا ادا کېږي. ضاد ضاد طا ظا عین غین فا فا. د فا او د الف مخرج تقریبا یو شان دی، خو فا چې کوم دی نو په دې کې به د هوا ویستل دا چې کوم دی کېږي او بر غاښونه به په وچه باندې چې کوم دی نو دا ایښودلی کېږي. قاف کاف لام میم نون واو ها همزه یا یا. دا چې کوم دی زموږ اولنۍ تختې وه دا د مفرداتو وه. د مفرداتو چې کوم دی نو ګڼ چې کوم دی مخارج مونږ او تاسو څه نه څه وپېژندل او مخارج چې کوم دی دا مفردات چې کوم دی دا 29 دي او دا چې کوم دی یو حرف ته مفرد ویلی کېږي. دغه رنګې د نارنجي او د باطنګڼي رنګ، دغه رنګې د شین رنګ، د دې ټولو چې کوم دی مونږ او تاسو هغه مقصد وپېژنده چې دا د څه کم اواز دپاره راځي، دا د کم اواز دپاره راځي. نو مونږ په زوړ سبق باندې دوباره دهرایي کوو نو مختصر پې داسې تېرېږو. تختې نمبر 2 دا چې کوم دی مرکبات و. مرکب د مرکبات چې کوم دی نو دا د مرکب جمع د مرکب 2 ته وایي. نو دا اخو مفرداتو یو دلته 2 دي. دا الف دی نو الف دلته کې اولنې تاسو ته د هغې اولني په شان راوړی دی دا مفرد دی. دا لام دی نو دا لام مرکب دی ځکه چې دا یو لام وړوکی لام دلته لیکلی دی، دلته ورسره الف بیل لیکلی دی نو دا مرکب شو. دا دواړه چې په یو خانه کې راغلل نو دا مرکب شو. نو لام الف، دغه رنګې لام الف، با الف، لام الف، لام الف، لام ح، با لام با، کاف کاف، کاف با، کاف با. دا دواړه کافونه اکثر په قرآن پاک کې راځي یا عربی زبان کې راځي. نو چې مونږ او تاسو ته دا دواړه ذکر راوړلي چې یاره که چېرته سبا له تاسو ته په قرآن پاک کې یا په کتاب کې داسې کاف راشي نو په کافونو کې بیا تاسو ذهن بیا کولاوي وي په دې کې. او کاف الف، با کاف تا، تا کاف سا. دلته کې نارنجي کلر راغی، د دې مقصد مونږه اخوا په مفرداتو کې ویلی دی. با تا سا نون یا، با الف نون الف، تا الف یا الف، سا الف، با سین یا سین، نون سین، تا سین، سا سین، سا جیم، تا ح، نون خ یا ح، با جیم یا میم، با میم، نون میم، تا میم، سا میم الی آخره. یعنی د دې ځای پورې به دقه شانتي دا چې کوم دی نو دقه سبق دی، ګران نه دی ښه. دا چې کوم دی 2 نمبر تختې دا سوه د مرکباتو وه. او مرکب مونږ وپېژنده چې هغه د یو نه زیات حروف چې کله یوځای شي، د یو نه زیات حروف چې هغه یوځای شي او یوځای سړی وایي دې ته مرکب وایي. دغه رنګې تختې نمبر 3 دا چې کوم دی نو دا د حروف مقطعاتو ده. حروف مقطعات په قرآن پاک کې د سورتونو نه مخکې چې کوم یو غټ ټکي داسې راځي یا الفاظ راځي چې مونږ او تاسو هغه یینو لیدي نو هغه تاسو وایي نوم ورته مقطعات وایي. او علما لیکي چې په معنی پوهېږي د دې حروفو الله پاک، د دې معنی صرف الله ته معلومه ده. او دغه حروف چې کوم دی زموږ مخې ته په دې تختې کې راځي
چې اولنې په دې کې الف لام میم دی. کله چې په میم باندې شد راشي نو هلته به غنه کېږي او دا مد چې کوم دی دا به 4 الفه مقدار کې دا چې کوم دی نو دا راښکلی کېږي. یو مد به 4 الفه مد باندې راښکلی کېږي او 4 الفه طریقه مونږ ویلې وه چې لکه یو مد چې مونږ کوو نو دا یوه ګوته به داسې اوچتو، بله ګوته به اوچتو، بله به اوچتو، بله به اوچتو، نو دا د الف مقدار شو، دا د یو مد مقدار شو. 4 الف مد داسې دی. نو مونږ چې کوم دی نو دا د مد به دونه اوږده و چې مونږ پکې دا ګوتې یوه داسې کولاو کړو او یا یوه داسې بنده کړو بیرته. نو دا د الف دا چې کوم دی نو مقدار د مد چې کوم دی هغه مقدار دی. دونه به مونږ یو مد راکاږو. الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ها یا عین صاد، طه طاسیم میم، طاسین یاسین صاد، حمیم حمیم عین سین قاف قاف نون. دا خو چې کوم دی زموږ حروف مقطعاتو. بل دا چې کوم دی دا چارټ د یعنی دا تختې دا چې کوم دی حروف مقطعات کو حفظ یاد کرا دینا باعث برکت ہے. یعنی په یادو یادول دا د برکت نه خالی نه دي، نه برکت دی وکي د برکت د فردا په یادو یادول پکاري. دغه رنګې څه دکان یا خپل څه کاروبار کوي او مخکې ته دا ووایي یا دې ته وګوري نو کاروبار وغیره کې چې الله پاک چې کوم نو برکت غورځوي. بل دا چې دا حروف به مونږ د هر یو حرف چې کوم دی چې په بیله بیله خانه کې کوم لیکلی شوی دا مونږ په یو سا باندې وایو. کوشش به مونږ دا کوو چې په یو سا باندې ووایو. که اوس ډېر ماشوم یې او دغه سا لنډی نو که هغه ته مسله یې نشي ویلی نو بیا خیر دی، خو نور چې څونه په یو سا باندې ویلی کېږي نو دارنګې به دا مونږ په یو سا باندې چې کوم دی وایو. نو دا تختی نمبر 3 یعنی حروف مقطعات والا تختی و چې مونږ مخکې ویلې وه او مونږ پې نظر واچو. تختی نمبر 4 حرکات چهارم. نو حرکات چې کوم دی زبر زیر پیش دې ته چې کوم دی نو حرکات وای. او حرکات چې کوم دی زبر زیر پیش یا جزم هم حرکت کې راځي، خو د هغې تختې وروسته بیله را روانه ده، خو نه په جزم هم په حرکت کې راتلی شي. نو حرکات چې کوم دی د زبر آواز چې کوم دی اوچت پورته طرف ته زور کوي، د زیر آواز چې کوم دی لاندې طرف ته زور کوي، لاندې مثال کې ځمکې طرف ته ځي، او دا زبر چې کوم دی آواز اسمان طرف ته ځي، او د پیش دا کم آواز چې دی نو دی مخکې طرف ته زور کوي، مخکې طرف ته، لکه زموږ سینې نه مخکې چې سړی روان شي نو لکه دا مخکې طرف ته ځي، لکه نو په کې داخله کولاو شي او आवाज داسې پورته طرف ځي. په کې د شونډې چې کوم دی نو دا आवाज ښکته طرف ته وي، سینې طرف ته ښکته ځي، او په کې دا شونډې غونډې شي او دا د شپېلي په شانتي شي، आवाज کوي چې دا مخکې لاړ شي. نو دا چې کوم دی نو د دې حرکاتو هغه چې کوم دی نو قواعد دي. او بل مخکې مونږ ذکر شو چې الف څه ته وایي. دی الف لام میم کې چې کوم اولنی یو حرف دی چې نه پې زبر شته، نه پې زیر شته، نه پې دغه شته، دې ته څه وایي؟ الف وایي. دا الف د د مثال د یو کرخي یا د یو ایک یا چې کوم دی نو د یو لوړي مثال داسې چې نه پې څه شی یي او نه چې کوم دی نو وته یو بس تاسو یو ډنډی، نو دغې ته چې کوم دی نو الف وایي. او چې کله په دې ډنډه باندې زیر راشي، زبر راشي، پیش راشي، نو دی نه بیا حمزه جوړ شي، نو دا چې کوم دی نو حمزه شو. نو که دا زبر ته لري کې نو دا بیا الف دی ډنډه ده یو، او که دا زبر په ولګي نو دا
څه شو دا حمزه شو. نو دا هم ډېر اسانه تختې ده. حمزه زبر ا، حمزه زیر ای، حمزه پیش او، ا ای او، ها زبر ها، ها زیر هی، ها پیش هو، ها هی هو. دغه رنګې دا چې کوم دی اسانه تختې ده الی آخره، یعنې د میم زبر ما، میم زیر میم، میم پیش مو بربې ووایو. نو دا چې کوم دی نو مونږه د حرکاتو چې کوم دی نو هغه تختې وویله. بل په دې کې یو قاعده ده، قاعده دا ده چې کومه را باندې چې زبر یا پیش راشي نو هغه را به په ډک آواز وایو، او چې په کومه را باندې زیر راشي نو هغه آواز په هغې آواز به چې کوم دی نو هغه بیا نری وي، باریک به وي. لکه د هغې مثال روبما، روبما. نو دا چې کوم دی نو آواز په دې کې ډک راغی. او رجالون، رجالون، نو په دې کې آواز څه شو نری راغی. او رشدا، رشدا، نو په رشدا کې په را باندې زبر دی نو رشدا را آواز ډک راغی. نو دا چې کوم دی نو د دې هغه قواعد هم ذکر کړی شو. تختی نمبر 5 دا چې کوم دا تنوین دی. تنوین څه ته وایي؟ تنوین چې کوم دی نو دغه حرکات دي خو دو دي، دغه حرکات دي خو دو. نو میم الف دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من مین من. دغه رنګي با الف دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بین من الی آخره، یعنی دا ان ان اون پورې. دا آسان سبق دی. بله په دې کې دا دویمه طریقه ده چې میم الف دو زبر من، میم یعنی تنوین به خو په تنوین باندې به غنه کیږي. په اولني صورت کې مونږ غنه ونه کړه، په دویم صورت کې مونږ غنه کوو. من من من، داسې با الف دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بین بن. او بعضی حروف داسې دي، شپږ حروف، هغې ته حروف حلقي وایي چې هغه کله د تنوین نه وروسته راشي نو هلته به بیا دا چې کوم دی غنه نه کیږي. او حروف حلقي چې کوم دی انشاءالله وروسته راځي هم. او حمزه ها، عین ها، غین خوا، دا شپږ حروف دي چې دا د حلق نه ادا کیږي. وسط حلق، ادنی حلق او اقصی حلق، دا درې د حلق حصې دي. نو د دې نه دا ټکي ادا کیږي. د دې وجې نه دغه ټکي چې یو ټکی هم شاته حرف راغی د تنوین نه وروسته نو هلته به غنه هغه چې کوم دی نه کیږي. دا چې کوم دی مونږه تختې د تنوین هم چې کوم دی هغه وویله. بیا چې کوم دی تختی نمبر 6، تختی نمبر 6 حرکات او تنوین. بیا دغه حرکتونه مونږه یو زبر، یو زیر، یو پیش او دو زبرونه، دو زیرونه، دو پیشونه دا مونږه وویل. اوس د هغې مونږ ته مشق کوي چې تا یو زبر وي، یو زیر دی وي، راشه د دې نه اوس ټکي جوړ کا، یعنی جمله تی جوړه کا. د دې نه چې کوم دی نو یو کلمه جوړه کا، او دغه کلمه بیا یو بل سره میله وهل دي. لکه حمزه زبر ا، دا بیل راغلی و، با زبر با، دا هم بیل راغلی و، دال الف دو زبر دن، دال دو زیر دی نه خوا راغلی و. نو دا چې یو ځای کې نسخې جوړ شو دا به جمع کې حمزه زبر ا، با زبر با، آبا، دال الف دو زبر دن، آبادن، آگے وقف آبادا. یا حمزه زبر ا، با زبر با، دال الف دو زبر دن، آبادن، وقفن آبادا. وقفن خبره مونږ کړې وه چې کله په قرآن پاک کې مونږ تاسو په یو ټکي باندې وقف کو، سا اخلو. وقف څه ته وایي؟ سا اخیستو ته وایي. چې سړي سا اوږده نه وي، لنډه شي او سا یې ختمیږي نو په دغه ټکي باندې به مونږ سا اخلو، دوی ته وقف وایي. دغه نو چې وقف مونږه په ابدن، دا یو ټکی په قرآن پاک کې داسې راشي نو مونږ به ابدن باندې وقف څنګه کوو؟ ابدا احد وقفا احد، دا به مونږ داسې وایو. بیا د حرکاتو یو بله قاعده مونږ وایو، هغه داسې چې احدون باندې چې کله دوز پیشونه راشي، یا یو دو زیرونه راشي، یا یو زبر راشي، یا یو زیر راشي، یا یو پیش راشي، دا به په وقف کې بالکل ختمیږي. دو پیشونه، دو زیرونه، یو زبر، یو زیر، یو پیش. کله چې دا حرکات په وقف کې راشي او سړی په وقف کوي، یا په کچت خوا راشي، یا په کچ جیم راشي، یا په آیات راشي، نو دا به بالکل ختمیږي په وقف کې.
صحیح شو. لکه احد وقفا احد، اخذا وقفا اخذ، ازینا وقفا اذین، امرا وقفا امر. دا رنګ دا به ختمیږي. او ابدن ته ګورئ چې ابدن کې به دا قاعده نه استعمالیږي. هلته به دا بله قاعده ده. هلته به دا چې قاعده هلته کې 3 زبرونه شو. دا یو الف چې کوم دی دا هم د زبر قائم مقام دی او 2 زبرونه په هم رااله، نو هلته کې 3 زبرونه شو. مثال کې نو ابدن وقفا ابدا، هلته به هم 2 ختمیږي او دا یو به پې پاتې کېږي، نو څه به شي؟ ابدا. نو دا چې کوم دی زموږ استاسو دا سبق دا اخیری پورې همدغه شانتې دی او قواعد سره چې کوم دی مونږ تاسو ته ویله، یو کرښه مو ویله، دا نور آسان دی. دغه وسطقا وقفا وسطقا، طبقین وقفا طبق، دا رنګ طبقا وقفا طبقا څنګه چې مونږ ویله. رقبتین وقفا رقبه. بله یو قاعده پکې مو رایاده شوه چې کله ګول تا راشي، دې ته وایي ګول تا. ګول تا چې کله په وقف په ځای کې راله په قرآن پاک کې، نو هغه ګول تا نه به ها سازیږي. سفرتین وقفا سفره، سفرتین وقفا سفره. نو دغه رنګ رقبتین وقفا رقبه. دا بله قاعده هم زموږ ذهن ته رااله او چې دا زموږ په مغزو کې دغه شانتي یادي چې بیا موږ سبق قرآن پاک کې وایو او دغه رنګ موږ په عمل وکړو. او تختی نمبر 7 دا چې کوم دی نو کړه زبر کړه زیر الټا پیش باره کې ده. کړه زبر د یو الف مقدار راښکلی کېږي، کړه زیر هم د یو الف مقدار راښکلی کېږي او الټا پیش هم د یو الف مقدار راښکلی کېږي. نو دغه رنګې با کړه زبر دوی دلته اسانتیا دپاره یو زبر پې کړی دی. بعضې ته قاعدو کې یو لاندې یو پې بره یو پې الټه پیشي، نو مونږ خپله هغه ویلې ده، لحاظه زه به هم د هغې هغه طریقه تاسو ته وکړم په هغې باندې اسانې. لکه با کړه زبر با، با کړه زیر بی، با الټه پیش بو، با بی بو. دغه رنګې یا دغه رنګې د اخیرې پورې به دغه شان مونږ ووایو. بیا دویمه طریقه په دې کې دا ده چې په دې کې علما وایي چې دا باندې تاسو دواړه تختئ ماشومانو ته او دغه رنګې شاګردانو ته ووایئ، دواړه طریقې ووایل. دویمه طریقه دا ده چې لکه 2 یو کړه زبر دی یو عام زبر دی، نو عام زبر او عام زیر او عام پیش وته هم استعمال کا او کړه زبر کړه زیر او الټا پیش وته هم استعمال کا، چې دا کسب په مزغو کې دا دواړه طریقې راشي چې سبا له دته څه مسالې نه راځي یا ته څوک تپوس کوي یا چې کوم دی نو دغه نو چې دته معلومات وي. لکه با زبر با، با کړه زبر با، ببا ببا لږ راکاږي، با به ډېر راکاږي. با زیر بی، با کړه زیر بی، بی بی، با پیش بو، با الټا پیش بو، بو بو. دا پښتانه خو زه یې درته ویم چې لکه په دې داسې هم راتلی شي چې با پیش بو او با الټا پیش بو دواړه په دې ځي. لکه دلته کې او عین پیش او الټا پیش او دلته کې راغلی دی، دوی دا طریقه بدله ده. زه په یو ټکي کې چې کوم دی دغه دواړه تختۍ حل کوم. او با زیر بی، با کړه زیر بی، بی بی، دغه رنګې یا یی یو یو. دا اخیری پورې به هم په دې طریقه باندې دا تختۍ په دې 2 طریقو ووایو. نو انشاءالله مونږ تاسو سبق به هغه چې کوم دی نو مخ په وړاندې رواني او مونږ به بل ته هم ښودی شو او انشاءالله باقي که څه پاتې وي انشاءالله بیا به شي. او آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. دا مونږه په خپل سبق هغه دوهرایي چې کوم دی هغه وکړه د نن کړه زبر پورې تختي نمبر 7 پورې. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.